نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم و عزتمندو، تاسو ته په دې سایډ باندې د سکرین په سایډ باندې به دا ویډیو تاسو ته ښکاري د شیخ ادریس صاحب مبارک بیان دی. د علماو په باره کې دغه بیان کړی دی. تاسو دا وورئ، د هغې نه پس زه تاسو سره خبرې کوم. خلق وی علماو څه کړي دي، مې علماو چې څه کړي دي مور راوړي بچې به هغسې پوه نه کړي انشاءالله. د دومره احادیث چې موږ ته مخې ته پراته دي، نن چې ستاسو عقاید دي، ستاسو اعمال دي، ستاسو اخلاق دي، قسم په خدای دا د علماو برکت دی. علما له منځه لرې که څه به یې که چې څوک څه کوي به، څوک چې څه روانې کوي هغه روانې به کوي. خو د علماو برکت دی، د علماو برکت. الحمدلله مونږ نن خور او لور پیژنو، او نن مور او خور پیژنو، او نن دا پیژنو چې دا مې رور دی د سره نکاح منع ده، او دا مې ترز ویلې د سره نکاح جایز ده. والله بالله تعالی دا د علماو برکت دی. په قرآن پوهېږو مونږ، په حدیثو پوهېږو مونږ، دا د علماو برکت. علماو به قدر کوئ د مارو، علماء احترام به کوئ، علماء سره به ځان نږدې کوئ، او په څه نسبت به د علماء قدر کوئ؟ خالص په دې نسبت چې دا ماته د پیغمبر مبارک احادیث بیانوي، او دې ماته د الله کتاب باندې ما پوهې. د دې ډېره لویه مرتبه ده صاحب. دې نه وایم درته رسول الله مبارک فرمایي اللهم ارحم خلفائي، خلیفه یې ورته ویلي دي. صحابه تپوس کوي من خلفاؤک یا رسول الله؟ وی الذین یروون احادیثي وسنتي ویعلمونها الناس. الله پیغمبر فرمائی ندور اللہ امرأ دعا وتا کړي مخ نه دا کړي. او بادشاہ یو وزیر واغه وزیر به علماء نو خو هر قسمه خلق شته. بادشاہ دا وزیر نه مجبور او چې ریس داو کوم خو جسنګ او کوم خو چې مولا یادوم دی کنزل کوي، خو چې مولا کوم شرط چلته دا سروس کوم هر قسمه خلق شته کنه. اوسم ډېر خلق دا علماء بد وای او دا علماء دشمنی کوي. ملدا مولیان پکې دا چار اوسه، اته پکې دا چار اوسه. زر بداو دا مولیان پکې دا چار اوسه، هي قانا ته پکې چار اوسه. مولیان چار اوسه خدای پیدا کړی دي کړه. دې مولیانو ته پکې څه ضرورت ده؟ او بی دینه انسان دا خبره کولی شي، دیندار انسان دا نشي کولی، مسلمان دا څه خبره نشي کولی چې څوک الله او د الله کتاب او د پیغمبر د سنت او اتباع غواړي، هغه به د مولا خپل کولی. دا مولا پکې لا کوم کتاب کې راغلی دا قرآن کې راغلی، دا پیغمبر حدیثو کې دا علماء ذکر راغلی، دا ترغیب رسول الله مبارک ورکړی دی. پیغمبر منی که نه منی؟ مو وزیر صاحب بدوی بادشاہ دا چلو کو چې دی وزیر صاحب یو چیلی ورکړه. خو بادشاہ خو چې تحفه ورکوي خو د هر چا د شان مناسب تحفه یي که نه. بادشاہ خو چاله دغه هګۍ په تحفه کې نه ورکوي. بادشاہ خو چې ورکوي قیمتي شی ورکوي په تحفه کې، نو چیلی ورکړو قیمتي نسل. او وزیر له وزیر صاحب دا چیلی والا خو ګورې دې خدمت به تا ستا کور کې ښځه بچي به کوي، بار به نه کوي، په نوکرانو به نه کوي. نو صاحب دا خو ستا تحفه را د دې خدمت به زما لوڼه به کوي په کور کې درنه بویه ته. ښه نسل و چیلی به زیاتېدې پی به مې ورکول. یو ځل چې بادشاه به کله کله تپوس وزیر صاحب چیلی څنګه را؟ یاره بادشاه سلامه ډېره ښه چیلی ده، زبردسته او ډېر پی کوي او ډېر بچي راوړل. او ګورې بادشاه سلامه ستا د وینا مطابق خدمت یې زما لوڼه کوي، ښه زما ښځه په خپله خدمت کو. او بس ما درته ویلي کوه چیلی زیاته شوې پی ته اخیستل. یو ځل د بادشاه تپوس وکړو وزیر صاحب چیلی څنګه دي؟ صاحب ډېر پی کوي، ډېر نسل یې زیات که غونډه رمته جوړه شوه. او صاحب ګورې هغه ستا وینا ده چې ګورې په نوکرانو خدمت وکړم، زما ښه ده او زما لوڼه خدمت کوي. یاره بادشاه سلامت ډېر ښه تخم دی او ډېر ښه زبردست نسل دی. یاره دې چیلو ګډانو کې یو نقصان دی چې بادشاه سلامت دا ولې؟ وی څه نقصان دی پکې؟ یاره وی دا تقاضا چې خپله پوره کوي د خلکو مخکې پوره کوي. تقاضا خو پېژنې که نه؟ نه دا نور نه پېژنې. هلکه تقاضا پېژنې که؟ دا تقاضا چې پوره کوي، دا تقاضا د خلکو مخکې پوره کوي. کوټه موټې ته دننه کېږي، نه هلته مې لوڼه دي ښځه مې ده او دوی نه خور او مور هم نه پېژني.
نه خور پیژني نه مور پیژني نه حیا پکې شته، بس غرض او غروز دی او د خلکو مخ کې دی. یاره بادشاه سلامت چې دا پګړو چلو کې دا شی نه وي چې دا پکې ولې دی. هغه ورته وی وزیر صاحب دا دوی کې مولا نشته، دا په دوی کې مولا نشته کنه. که مولا پکې وي ورته به ویلي د انسانانو کې مولا موجود دی. هغه ورته وی چې ګوره نه حیا وکوې، د کوټې دننه ګوټ ته ننوځي، دروازه ځان پسې بنده کړي، بیا چې څه تقاضا پوره کړي نو پوره کړي. حیا محترم تاسو د شیخ صاحب مبارک دغه ویډیو وکتله چې دوی مبارکو ډیر جذباتو سره دغه بیان کړی دی. تاسو د هغوی بیان ښه په غور سره واورېدلو. یاد ساتئ عزتمندو د علماو برکت دا ډیر زیات دی. علماو په برکت باندې که موستا وګورو نو موستا لور وپېژندله، د لور عزت مو پېژندلو، خور مو پیژندله، د خور حق او عزت مو پیژندلو، مور مو پیژندله، د مور حق او عزت مو پیژندلو، پلار مو پیژندلو، د پلار قدر او عزت مو پیژندلو. یاد ساتئ عزتمندو چې کله علماء کرامي نو دغه علماء کرامو په برکت سره موستا هر څیز پیژنو. او علماء کرام دا چې کوم دی هغه بهترین خلق دي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک می په حدیث کې فرمایي. حضور علیه السلام مبارک فرمایي علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، زما د امت علماء کرام دا پشان د انبیاء کرامو د بنی اسرائیلو دي. یعنی د بنی اسرائیلو چې کم انبیاء کرام پیغمبرانو زما علماء د امت هغه سي دي. یعنی داغه علماء پاک خلق دي، هغه ډیر تقوادار خلق دي. ابو الحدیث مبارک حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې العلماء ورثة الانبیاء، علماء کرام دا د انبیاء کرام وارثان دي. نو یاد ساتئ عزتمندو د شیخ صاحب دغه خواږې خبرې چې مونږ او تاسو واورېدلې دا ډېرې زیاتې زما او ستا دپاره په دې باندې عمل کول دا ډېر زیات ضروري دي. د علماو د بېادبۍ نه به ځان ساتئ، د علماو د ګستاخۍ نه به ځان ساتو. الله جل جلاله دې دغه څو خبرې د شیخ صاحب مبارک قبولي او منظوري کړي او دغه څو ماتې ګوډې خبرې ورسره مونږ شریکې کړلې. الله جل جلاله دې مونږ ټولو ته په د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علی الا البلاغ المبین.